بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق الله العظيم. وقالوا او وی هغه خلق اتخذ الله چې جوړ کړه د الله جل جلاله یعنی ولد الله جل جلاله ولدن الود بچای سبحانه الله جل جلاله دینا پوکتا بل له بلکه له د الله په ملکیت شدي ما اغه ارس فی السماوات چې په اسمونه شدي والارض او پمزکه شه کل د ټول شینا له د الله جل جلاله د پورا قانتون تابعدوري دي بديع السماوات نوی پیدو کوین کې دي موجد د الله جل جلاله بديع منا نو پیدو کوین کا السماوات د اسمونه لرا والارض او د مزکه لرا واذا وهرکلا قضا چې فیصلو کې الله جل جلاله امرن دی وی خبره فانما پس بشکا یقول الله جل شانه فرمی له اغچارتا کن چې اوشا فیکونو باچاروشه وقال الذين او یې هغه خلق لا يعلمون چې هغه پس پېژنه علم نشته سره لولا ولد سنکجی یکلمون الله چې خبره وکي مش سره یکلمونا چې مش سره خبره وکي الله جل جلاله او تأتینا یا روشی مشتا آیت سنشانی د الله طرفنا کذالک دعرنگ قال الذين ولوی اغه خلق من قبلهم چې دین مخشوي مثل قولهم ایدی د خبره غونده تشابهت سره یوشیشل قلوبهم زینه دی قد بینا په تحقیق سره میش بیان کړی دی واضح کړی دی واضح او روشانه کړی دی الآیات نشانیه لقوم اداس قوم دی پورا یوقنون چې یقین لري بیا جی سامنا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ويهود نصارا او مشرکین دا ټول دا وی چې الله جل جلاله خپل ځون ته الود نیول دا الله پاک الود پیدا کړه دا جوړ کړه دا سبحانه الله پاک دغه نه پوکتا بل له ما فی السماوات والارض بلکې د الله جل جلاله د پر په ملکیت شه دی د مملوک دی ارس هغه چې پاس مونږ دی او په مزکه شه دی کل له قانتون او دا ټول د الله تابعدور یادي مملوک یادي او تابعدور یادي بديع السماوات والارض د اسمنه او مزکه موجد ده نو پیدا کوین کده الله پاک اې شی وجود نو د عدم نه وجود وروسته واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون او چې کله الله جل جلاله دی وچاره فیصله وکي به الله پاک داو ته فرمی هغه ته چې اوشا کنه چار وشي
وقال الذين لا يعلمون و هغه خلک چې هغه سره علم نشته ده پته شي پیژنه هغه اداوي لولا يكلمنا الله او تاتينا آیه ویل الله پاک مش سره خبره نه کوي او لیمشتا د سیوه نشانی ویل نرسي كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم دغرنګ هغه خلک یا ویلی وی چا دین مخشه در شوی وی تشابهت قلوبهم دې زړه په کژول سره یو شی شل قد بينا الآيات لقوم يوقنون مش خو نشانیش کورا بیان کړی دي او کورا نشانی مثالی دي هغه خلک دې پر چې یقین لري يهود داول قرآن پاک شدی وقالت اليهود عزير ابن الله چې حضرت عزير علیہ السلام دی الله زایده عیسایون داوی چې حضرت عیسی علیہ السلام دی الله زایده او مشرکین داوی چې فرشته دی الله لنه دي نعوذ بالله د ټوله غلط داوی دي او بغیر د دلیل نه دي الله جل شانو دغه ټوله داوی رد کوي وقالو شد درې وړل مراد دي الله فرمي دا ټول داوی اتخذ الله ولدا چې الله خپل ځون ته الود جوړ کړل ګوره د دې الله دې پورا الود داوا کول چې الله بچون دي د الله الود دا داوا عقلن یا غلطه دو او نقلن یا غلطه دو عقلیان منی و قرآن و حدیث وحیان منی نقلی دلیل خدا دا چې الله فرمی سبحانه الله پاک دې ټول عیبونه پوکتا و دا بچی پیدو کېدل د انسان دې پر عیب د ذات دې پر عیب د سرنګ ګوره یو سړی چې الود غوړي او بچیون غوړي اول وی وده کوي کنه دا یو وده ته محتاج وي بیا اینا بعد بچای چې دای پیدو شي دا بچای سړی ویل غوړي چې به کله ز زیړ شم بډار شم ته په 4 ورسي دای د بچی ته محتاج شه او احتیاج یو عیب ده او الله الصمد الله بنیاز ده چاته محتاج نه ده دا نقلی شو عقلی زکه دا خبره غلطه ده چې دا بچای چې چانه پیدو شي د پلورو بچای دی یو جنس نوي اس نعوذ بالله دې خبره بنده کچره د الله بچای وا اوه د الله د جنس نه وا لیاوه د الله د جنس نه نو کله الله د جنس نه نشي به خو بچای شنه ځکه چې پلور بچای خو سره مخالف وینه وکړه الله د جنس نشه به خو الله پاک دار شنه مستغنی ده الله پاک ته چا ضرورت نشته ده به د بچای درنګي مستغنی وي دار شنه چاته وي ضرورت حاجت نه بچ مستغنی بو بچای چې پلور نه مستغنی شي نو خو بچای شنه بچای خو د پلور محتاج وي هر وخت دا وړي کې بچای چې وشي پلور ته وته محتاج وي کني نو د الله د جنس نه کشي به خدای مستغنی شي دوه خبره ده چې بدای مستغنی شي به خدای یا خدای شنه اعوذ بالله به خدایون دعا کړل به الله پاک د خدای کا د خدای کا نو عقلی طور بندا د الله د پر الود نشي کېدای متوي کچ الود ویل د پلور پرنګ ویل پلور نه بدل وي کې پلور نه بدل مش پرته شوی چې مول چې جستن پرنګ نه وي چې بدا نجیس مې شي چې الود د پلور نه بدل شي پلور جنس نشي لکه مثال په تور باندې مشتو څه شي چې انسان وي د یو ځای انسان وي کنه د یو ځای زنور نه خوني او سمره زنور د یو زمانه خپل هغه نه اصل نه که استوزه ځای وي وز نه وشي او وشي مثال د سپیله د ګدر غو نه باخو وز ځای نشه میر د سپیله د ګدر ځای داسې وی کنه وی نو د الود چې دا ویل دی الله پاک د جنس نه لوي د الله جنس نه نه کله جنس نه به خلوت شنو د الله پاک جنس نشه بنعوذ بالله بوداد بل خدای وسارو شي نو دا عقلیه غلطه دو او نقلیه غلطه دو سبحانه الله فرمی چې الله خدغه شی نه پوکتا دومره خبره ده دا بچای سي دا ته لون دی وی او غلام دی نه وی ته لون دی وی او غلام دی نه او خدای دې چالون دی کېدای نشي چالون د کېدای نشي دارنګه د ټول شین الله فرمی بل له ما فی السماوات والارض دا ټول شین د الله په ملکیت شه دي او مش ټول د الله غلامونی د ارس د الله غلامون دي
او بچي غلام کېدای نشي نو دا خبره زکه خطو دو کل له قانتون ټول د الله لا تبدوري دي دا ګویا دوی خبره شله یو دا الله فرمي چې دا ارس د مو په ملکیت شي دي به ډېر شي نه مشته په ملکیت شي خو یې مشته به نه لکه د مشته مزکه پټي مشته سي دي کنه په ظاهري ملکیت مشته سي دي خو مزکه د ځاسه نه یا فصل در زرغین کا بلکې ایسه په لانه خوښه اپاس نشي زرغینه وای هر سړی غوړي کنه چې مو مزکه د شپ فصل وکي ایک نمبر فصل دا وکي او شان خوریا سره کوي خو مزکه اصلي خبره مانی زنه سړی ول فصل لږ زنه ول رغني نو د دې مش په اختیار او ملک تابعدوري مشته نه دي او د نر او د سمره مخلوق د الله تابعدور ده به بده باندې اشکال کې دی چې الله تابعدور شه مې دا کافر خو د الله نه فرمانی کوي به سرنګ تابعدوري شل نو د دې مطلب دا ده چې کیمه کې سه فیصله الله جل جلاله او کی لکه د مرګ فیصله د جمدنو فیصله د وجهول فیصله د ډکول فیصله بیماری فیصله د صحت د عزت د ذلت دا به سیک دی چا واس نشته ده باقی زنه شې الله میږي امتحان شې چولې سنه سه اختیار الله پاک انسان ته وردا هغه عقل الله ور کړه دا انسان وی چې کدا ز په خپل عقل به چلے دا اختیار الله پاک ور کړه دا نو دا انسان چې د الله نه فرمانی کوي دا په تکوینی امور شنه کوي تشریعي امور شي کوي تکوینی امور دا منه کوي چې الله پاک د نظام چلوین کړه زنه خبره د نظام سره تړل دي اته نشه بدلوي لکه ورځ شپه ته نشه بدلوي سړو ګرمي مو ته نشي بدلوي میرسترګش پېژما استری د مو ته نشي بدلوي بیماری صحت درنګ مرګ جمدین د مو ته چر نشي بدلوي دا تکوینی امور دي تشریعي امور دغه چې الله مو ته تل منځو کا ته درویغ مو یا ته غیبت ما کوا دا شه مو ته به نفرمانی نه کیږي دا تشریعي امور دي دا مې پر بطور امتحان دي نو د الله چې فرمایي چې کل له قانتون دا ټول د الله ته به دوري دي اس کته سوچو کې کافر چې دا ویل چې زنه مړې شه دغه انکار نشي کوي به موري انکار دای کوي چې زنه به مورې شه لاسه دا نه رغېږي دا انکار دای نشي کوي دا تکوینی امور دي ټول د ارث د الله تابع دي بديع السماوات والارض دریمه خبره ده چې الله جل جلاله دغه اسمنه او مزکه داسې پیدا کوي نه کدا چې دغه نوم نشان او نقشانو او الله سره په دې شریک شریکا نه په اسمنه موږ الله پاک سره شریک شریکا نه او چې ته الله پیدا کړی دي شریک صانع آلات دا شي نه دی الله سره نوي بغیر دغه ټول شي الله پاک پیدا کړه او الله فرمایي چې په دې نه پوس دا وروا و اذا قضى امرا چې به الله کوم چې فیصله وکي بیغه دې پر سامان نر جمع کوي 14 اسکونه جمع کا تیجه جمع کا دار جمع کا فانما يقول له كن فيكون الله دې چې وشا کنه بیا چر شو وی الو سی وی شي حدیث مبارک شرسی نبی اسلام فرمایي چې الله پاک حدیث قدسی چې الله فرمایي چې آدم زی موتا په مو دروي غارتل او موته ځاړه وکړه په مو دروي غارتل او موته ځاړه وکړه درويغ دادی چې ادم زیداوی ډېر خلک کافر وداویل چې نعوذ بالله مرنه بعد بیا شم دین نشته او موږ بیا الله نشي پیدا کوي حالانکه الله په خو پیدا کوي شي او زیاده دادی چې الله فرمایي چې مو سره بچونه ونیول چاول چې وزره سم د الله زیدا سې کوچ عیسی سم د الله زیدا سې کوچ فرشتي د الله لنه دي دا الله باندې درويغ ورتړل دي او نعوذ بالله الله پاک ته ځاړي کول دا مخ آیت رافع بن حریمله یا رافع بن خریج دا یو کافرو پیغمبر اسلام ته دا ویل چې دا سه الله په کوم سره خپل ارتاونو وی خلک ته ویل چې دا پیغمبر پر اشتیا ده یعنی الله مشته فرشته په ذریعہ سره پیغام ورولږي لیا خپل مشته وی چې دا پیغمبر بالکل سیخته لیا دا حکم د مومنیه دا سه الله نو کې نعوذ بالله لیا مشته چې را سن نشانه نشیرو اذا که سوچ وی کنه امخ شایته چې مشته ویلي اهل کتاب اولاده خبره کړی و ایغه دا ویلي چې دا چیرې مشته سکرو غلی و او ایغه مشته دا خبره کړی و چې به دا خبره میج منلې و نو الله جل جلاله فرمی كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تدای چې کیما خبره کوي درنګ مخشنه راکسونه خبره کړی و يهودو نصارا دا خبره کوله چې ریوانه شنه خود از دروشي چې وانه شنه داسې جامې جوړینی چې بیا غن شنه باندې میشه عملو کې نو الله پاک فرمایي ولقد انزلنا اليك آیات بینات مخړې نشانې لشلې دي دې سوچ خو پکای تشابهت قلوبهم
د دې زړه په کاژول سره یو شای شل هغه ولا کوژوي او دی ولا کوژي او کوژش نه یو خبر روزي لہذا دی اشکالو کیسه یو دی الله پاک فرمی قد بينا الآيات دی وایو دی او مش خو ډېر په تفصیل سره نشانی لرلې دي بیان منا واضح ولا کوي او بیان ولا کوي بین واضح لته ویل شي نو الله فرمایي چې مش واضح کړي دي نشانی لیا میر د نشانی او ته بیان کړي دي لقوم داسې قوم د پر یو قانون چې یقین لري خدای خو یقین شتانه په خبره د بور کینا نو دی د پر کا ته ډېر نشانی وروړه دی دا خبره نه مانی اپو سیات چې مشته یو دور ز مخ شدا ویلې وی كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ادي يهود نصارى بلا خبره وا دا یو بلا کیسه بدیشه مشابهات راغی عام طور په د باطل ډله چې سیم راي دغه اشکال جواب هغه یو وی نن د سلويش 50 کولا یا سلو کولا مخشه کیمه خلک کیمه اعتراض نه کول اسغه اعتراض نه په بل رنگ شي کوي به سړی د اکابر کتابینه کتلې وی مطالعه کړي به سړی د اندازه لګیږي يهود او نصارا په نبی سم باندې کیمه اعتراض نه کول اس دا خلک هغه اعتراض نه کوي خو په بل لنګر باندې کوي په بل رنگ باندې کوي نو نن په دغه آیات شه د يهود د عیسایانو د مشرکین یو باطل عقیده د باطل نظریه رد وشو الله پاک د الودنا الله د بچینا د بیبینا ادینه پوکتا الله پاک نه بچایشتا نه الله پاک چنه پیدا شو او دې خبره عیسایانو سره د لیل نبی اس ډېری سوین چې کوم دا خبره پریش یادو خو زنه غسونه صدا نظریه اشتادو شاجی بیا ورته ونسي وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه د يهود نصارا مشرکین وی چې الله خپل ځون چې الله الود جوړ کړه دا بچای جوړ کړه دا سبحانه الله دغه نه پوکتا بل له ما فی السماوات والارض بلکې الله په ملکیت شدي هغه څه چې په اسمانه شدي او هغه ټول څه چې په مځکه شدي کلن له قانتون دا هر یو د الله د پر تابعدار ده بديع السماوات والارض الله جل جلاله د اسمانه او مځکه نوې طرز نوې پیدا کوین کده چې د وجود نو د عدم نه موجودوین کې دي موجود یا ته ورته موجود ویل شي یو شی ونه وتی پیدا کې او ځنه مفسرین دا معنا کړي کنه چې بغیر د آلات نه بغیر د کاریګرونو نه بغیر د اسباب نه الله پاک د ارض د اسمان پیدا کړه و اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون او چې کله الله پاک دی خبره فیصله وکي به الله پاک او توي چې ته اوشا بیا چار وشي اجازه که چا زین چې درت لای شي چې دا بچون چې دی به مش خو بچون دی باندې مر خوري کوي فلور چې کیم دا خوریو کې اده خوریو کې به نه بعد بچای پیدا حالات امر کن سره پیدا کوي دا د دو چې زنه شینه الله جل جلاله مشتو ستا خپل سه حکمت یې بده شي هغه وجه باندې الله پکړه شي اس کې دا بچای دغه سه ملاوي دلا کنه به نه چا بچی سره محبت نه چا مینا او سره هغه الله پاک یو محبت یو مینه پیدا کوي د انسان د وجود ټوکړای کی بل مشتو صلی الله پاک دې سبا کرو کوي چې وا چار چکه په طریقه باندې کا په آرام سره کا پورې ورې کا او ډېر حکمت نه چې مشتو استفاده نه غړي الله پاک ته پته لګي چې الله پاک اسمن پیدا کوي چې بدار شه الله پاک دغه څه پیدا کوي خدای دې الله پاک خپل حکمت ته وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه وخلق چې هغه سره علم نشته دا او یې چې کاش او یا ویل نه مشتر الله پاک داسې خبره نه کوي ولیا مشته نشانی ور اندر لري چې مش پابند یقین وکي مشتو شازنه خل داسې چې هغه کله کا نعوذ بالله دا خبره داسې په غوسه شلې په غاف شو چې موته الله پاک وي نعوذ بالله به زه پاسه اسه کوم دا د غلط خلک خبره دو یا درنګ کدارنګ دلیل په قران پاک شبه خو زمانه کدارنګ خبره په حدیث شبه خو زمانه کړي به نه نه د موجودت منه مش خپل مزاج وی دین تابع کوي دین وی زون نه تابع کوي كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم دا غرانګ هغه خلک یا خبره کړي وا چا دینه مخشه تر شوی وي هغه دی غوندي خبره کړي وا تشابهت قلوبهم دې زرینا سره یو شایشل پکاژول شي قد بينا الآيات لقوم يوقنون او په تحقیق سره مجا واضح معجزه او دلائل دي ته شکر کړی دي لمه او ته بیان کړی دي لقوم داسه قوم دي پر یوقنون چې هغه یقین لري
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. يلا ټول مدګنینا معاف، یلا میش ګنینا معاف. د قرآن پاک باندې میشته عمل توفیق نصیب کړه. یلا په دې حاضر مجمع شه یقین قسم د ترجمه اور وی چاته د اوز رسیږي. هغه ټول څه قسم اجازه نه مسائل ته حل کې. اله ټول سامعين